او دویمه خبره د غم او د درد د دې وطن دپاره دا ده چې د دې وطن د چیف جسټس په کرسی باندې ناست یو ملعون قاضي فائز عیسی یو داسې فیصله د حضور علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت د دشمنانو په حق کې ورکړې ده چې د 1400 هغه مسلمانانو قربانۍ چې د پاکستان آئین او قانون جوړ شوی دی د هغې نه کله بغاوت کړی دی. تا په خپله فیصله کې دا لیکلي دي چې قادیانیت ته په د دې په هغه کنجرخانو کې دننه دي ورته عبادت خانې وایي او د دې په چاردیوارۍ کې دننه دي ته اجازت شته که قرآن چاپ کوي العیاذ بالله د تحریف شده او که نه څه قسم واهیات وي او که د حضور په ختم نبوت باندې ډاکه غورځوي نو زه درته وایم که زه نن په دې جومات کې په چاردیوارۍ کې دننه چیف جسټس ته چې کوم دی څه کوم هغه پسې خبرې کوم نو زما خلاف خو ډایرکټ د 780 مقدمه جوړیږي او بیا د هغې نه هټ کر د ټولو نه زما ستا دپاره یو المیه دا ده چې د هغې فیصلې خلاف هغه ورځې د نون لیگ حکومت مکمل شاته ودرېده او دی یو پریس کانفرنس وکړ چې هغه پریس کانفرنس کې په هغې کې احسان اقبال او خواجه آصف ناستو او هغې اول د چیف جسټس باره کې خبره وکړه او بیا د هغې نه پس دا وویل چې د هغه په فیصله کې هېڅ قسم ابهام نشته د هغه په فیصله کې هېڅ قسم ابهام نشته او هغه فیصله صحیح ورکړې ده نو زه دې ته وایم که تاسو یې که ستاسو نیکونه دي تاسو نه دا ټوله دنیا دې د ده شاته ودرېږي دې ځل به جنګ چې کوم دی جنګ به بلکل ښکاره وي جنګ به د یمامه د شهداو د جانشینانو وي او د حضور علیه السلام د ختم نبوت د دشمنانو وي